د بېنظیر روپۍ به د کل نه شروع کیږي. د دې په باره کې زیاتکر کسان تپوس کوي چې نوې قسط به د کل نه شروع کیږي ځکه د تیر شوي روپو چې دی پوره ورځ وشوي د لوی اختر نه مخکې هغه روپۍ شروع شوي نو کومو کسانو چې دغه روپۍ راغستې دي نو هغه اوس بار بار تپوس کوي چې نوې قسط چې دی دا به د کل نه شروع کیږي. نو په دې ویډیو کې به دې په حکم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. دا یو پرې کار دی نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ. ځینې کسان پکې د دې په باره کې هم تپوس کوي چې موږ به خپل ځان په دې کې رجسټر کوو څنګه. نو د دې په باره کې چې زموږ ډېرې ویډیوګان موجود دي چې په هغې کې به تاسو ځان رجسټر کوئ څنګه او د هغې لپاره کوم شیانو ته ضرورت راځي. نو د هغې لپاره به تاسو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کوئ هلته کې زموږ ویډیوګان چې دي موجود دي. یا د کومو کسانو ماشومان ته وظیفه نه میلاویږي نو هغه خپل ماشومان چې دي هم رجسټر کولی شي یا یې وتلي د پیسو نه لکه مخکې نه ورته وظیفه میلاوېدله او اوس ورته نه میلاویږي نو اکثر ځینې کسان دي هغه دغه تپوس هم کوي چې موږ ته به دا روپۍ څنګه میلاویږي. نو د دې په باره کې چې دی ما هم ویډیوګان کړي دي هغه ویډیوګان چې دي هغه تاسو کتلی شئ. کم کسان چې د دې په باره کې تپوس کوي چې د بېنظیر روپۍ به د کل نه شروع کیږي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي د هرې 3 میاشتې پس شروع کیږي لکه کله چې تاسو دا روپۍ راوالی او کله نوي شروع شي نو د هغې نه 3 میاشتې پس چې دي دا روپۍ شروع کیږي. لکه څنګه اوس تېر شوی قسط چې دی هغه په جون کې شروع شو د دې نه مخکې قسط چې دی هغه په اپریل کې شروع شو نو بیا ورپسې په جون کې شروع شو. نو اوس د دې جون دا چې دی دا په اګست کې د دې 3 میاشتې پوره شوې. اوس د دې چې دی دا 4مه میاشت روانه ده خو نوی قسط چې دی دا یې شروع نه کړو ځکه یې شروع نه کړو چې په دې کې حکومت چې دی دا ختم شو کوم وزیران چې دي هغه په دې کې بدل شو. بل لا تاسو به په سوشل میډیا باندې دا کتلي چې د پلانۍ وزیر سره چې دی 97 ارب روپۍ د غلا ونیولی شوې. نو هغه وزیر چې دا هغه هم د دې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام وزیر وه نو کېدای شي که دا قسط هغې اخیستلی دا خو خیر هسې د اورېدو خبره ده چې هغې سره د 97 ارب روپۍ چې دي دا نیولی شوي دي. نو هغه ښځه چې ده هغه هم د دې وزیر وه نو هغې اوس د دې د وزارت نه چې ده هغه هم لړ شوي ده نو دا قسط چې دی دا د دې د وجې نه لیټ شو. نو حالن ساعت چې دی په دې کې څه اپډیټ نه دی راغلی نه ساعت تاریخ ښوولی شوی دی چې په دغې تاریخ باندې به دا روپۍ ورکړی کېږي. چې کله تاریخ وښوولی شوی نو په هغې باندې به موږ ویډیو لازم جوړو. د هغې لپاره تاسو زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کوئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کوئ چې په ټایم سره تاسو د نوي اپډیټ نه چې دی تاسو خبرېږئ. خو حالن ساعت به دې کې چې دی هېڅ اپډیټ نه دی راغلی بل لا چې د دې روپو چې دی ورځې ښه پوره شوي دي مخکې به 3 میاشتې پس میلادي اوس د دې دا چې دی 4مه میاشت ده خو تر اوسه پورې د دې هېڅ اعلان هم نه دی کړی. بل لا په ملک کې مهنګایي ده او د غریب کوم حق چې دی هغه هغو ته نه میلاویږي لکه د بېنظیر دا روپۍ چې دي دا هم د غریب حق دی. نو د دې دپاره چې دی هېڅ کوشش هم دې نه دی کړی. نو په روان وخت کې چې څه اپډیټ راغی نو په هغې باندې به زه ویډیو جوړ کړم او که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. را داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.